نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد صدق الله العظیم. دا سورہ ابراہیم دے او درہم رکوع شروع کی گی. اللہ سبحانہ وتعالی پدی کی فرمائی وقال الذین کفروا او اویا کسانو چی کافرانو لرسلهم رسولان اخبلتا لنخرجنکم ضرور بمونگا تاسو اباسو من ارضنا د دې خپل وطن نه د دې خپل ځمکې نه او لتعودن او یا واپس شي تاسو فی ملتنا زمون پاغه دین کې دوباره یعنی زمون په دین کې واپس شي. علام کې دی خدای په دین باندې نو لیکن کوي پوری چې یو پیغمبر یا یو سړی ګوره دعوت نه شروع کړي نو داغه دا پته نه لګي چې د پکم دین باندې دی. کله چې دی आवाज اولګي چې بې لکه دغه دین غلط دی او دا دین صحیح دی بیا خلک ویش چې دی خلک خپل دین نه مني. نو کومې پورې چې یو پیغمبر دعوت نه شروع کړي نو کوم پیغام غرض نه کوي بس مړه دار سړی خپل کار دی بس څه کوي خو مونږ باندې څه आवाज نه کوي زمونږ په کار کې رکاوټ نه جوړیږي نو لہذا هغه باندې څوک غم غرض هم نه کوي بس وی لګیا به مړه خپل کار وکړي. خو کله چې د دعوت سلسله شروع کی او نهي عن المنکر دی ته وایي چې د یو څیز نه منې کول شروع کی د غلط کار نه نو بیا خلک روچت شي د هغه خلاف. نو دغه شانتې هغه ګوره د پیغمبرانو ورته ټول ارسخ کاره که چې بھئی الله اسمانونه پیدا کړي دي ځمکې پیدا کړي تاسو یې پیدا کړي دا بارانونه ورئ میوې دانې تاسو د هر څه چې کوم دي د الله پاک تاسو هغه سره شریکان څنګه جوړوئ او دغه شریکان مو جوړ کړي دي چې هغه د خپل ځان مدد او نصرت نشي کولی. هغه خو په مثال لکانو دي او تاسو هغې ته سجدې لګوئ. نو کله چې بیا دی دا خبره اونه منله او دا ټول خبرې ورته وکړي او هغوی ورته وي چې مونږ خو به بس که تاسو مونږ له ډېر تکلیفونه راکوئ په لومبۍ رکوع کې دا خبره تېره شوه نو مونږ به په خپل رب په لار باندې روان یو او مونږ که تاسو مونږ له تکلیف راکوئ نو په هغې باندې به صبر کوو. نو بس هغې ته پته ولګېده چې دی اوس د دې خپلې خبرې رڼا وړي نو بیا ولا دا الټیمیټم ورکو چې یا خو واپس تاسو د خپل دین کې داخل شئ او یا چې کوم دی نو تاسو مونږ د دې ځمکې نه وباسو د خپل وطن نه به مو وباسو. نو بیا الله پاک څه چل وکړو الله پاک پیغمبرانو ته وحي وکړه فاوحى الیهم نو وحي ولېږله الیهم دی طرف ته ربهم رب د دوی لنهلکن ظالمین چې ضرور به مونږه هلاکو ظالمانو لرا. بس اوس چې کوم دی نو دا ظالمان به مونږه ضرور هلاکو. اوس د دوی بس وخت پوره راغلی دی چې کله دی په دې باندې راغو
چې د پیغمبرانو د وطن نه د وستو خبره راغله نو بس بیا د الله طرف نه هغې ته وحي وشو چې اوس تاسو خو به د دې وطن نه وځئ خو دی به هم پکې نور ژوند نه تېروي د الله عذاب به په دی باندې نازلېږي. او بیا الله پاک فرمایل چې ولنسکننکم او ضرور به مونږه آبادو تاسو لره الارض په دې ځمکه کې من بعدهم د دی نه پس چې دی هلاک شي د دی دعوې به ختم شي. ګوره یو سړی ژوندي وي نو هغه وایي دا زما کور دا زما ځمکه دا زما جایداد او چې خوله بکه کړي او هغه مړ شي نو بیا خو هغه اړو غریب غږ نه شي کولی نو بیا څه کوي. نو دلته کې الله پاک فرمایي چې موږ به تاسو بیا د دې هلاکېدو نه پس به تاسو بیا په دې ځمکه کې آبادو. ذالک لمن خاف او دا به د هر هغه سړي لپاره چې څوک یریږي مقامي زما مخې ته د ودرېدو نه وخاف وعید او یریږي د هغه وعدې نه چې کوم قیامت وعده ما ورسره کړې ده د مرګ نه پس د میلاوېدو وعده ما کړې ده نو هغه وعده د هغې مخې ته ده او دوی ته پته ده چې موږ به د الله ته حاضرېږو نو د دې حاضرین او د هغې د وجې نه دوی غلط کارونو نه پرهیز کوي چې الله له به څه جواب ورکوي. خلک وایي که نه نو دا هغه الله ته مخې ته ودرېدل دي چې وایي الله له به څه جواب ورکوي. نو زموږ پښتنو والو څه خبره جوړه کړې وایي الله له څوک جواب ورکولی شي نو الله له خو څوک جواب نه شي ورکولی. د دې مطلب خو دا نه شو چې ته به سر څه کوه د دې مطلب هم دغه شو خو وی الله له څوک جواب ورکوي چې د الله اوچتوالی هم راولي خو لیکن یو ځای کې د تکبر یو نشاني نه په دې خبره کې چې ګینې بس ما کوئ هر څه چې کوئ الله سبحانه وتعالی چې کوم دی نو معاف کوونکی هم دی او د الله جواب خو څوک هم نه دي که هغه ډېر هم تقوادار دی نو الله له څوک جواب نه شي ورکولی. نو که ته تقوادار یې او که ته ګناهګار یې نو لحاظه په ګناهونو ښه ورپرېوځه. دا ګوره د شیطان یو نوراني جال چې انسانانو ته او مسلمانانو ته یې اچولی دی. نو دلته کې الله پاک وفرمیل چې کله دی وایي یریږي د زما ته د مخې د ودرېدو نه نو بیا الله پاک وفرمیل واستفتحو نو وایي دی وغوښتل هغه فیصله وخاب او ناکامه شو کل جبار عنید هغه ټول سرکشه څومره چې سرکشه خلکو او زدیان الله سبحانه وتعالی نه دی په خپل پیغمبر ته دا ووایي چې دی خپل پیغمبر ته څه ووایي دی خپل پیغمبر ته دا ووایي چې ته راوله هغه عذاب دی په موږ باندې که نه چې کوم ته وایې چې عذاب به راشي او دا به راشي او هغه به راشي کوم دی دا انوار او سپومې خو ځي خیږي کوزېږي شپه هم راځي ورځ هم راځي بارانونه هم کېږي دا خو یو ترتیب دی چې روان دی زمونږ د پلارانو د نیکیانو د وختونو هم دا روان دی کله سیلی راشي کله زلزله راشي کله طوفان راشي دا خو یو پروسیجر دی چې روان دی دا خو په کائنات کې لګیا دی کېږي که نه نو دی به کوم دی هغه عذاب چې ته وایې چې بیا به الله ته ودرېږو او دغه کېږو به نو الله پاک ورته وفرمایل چې وایي بیا به کله دغه عذاب راشي او دی خدا فیصله غواړي نو وایي بیا به ناکامه شي هر متکبره او ضدي د ضد د لاسه دی په دین کې یعنی په غیر دین باندې ولاړ دي من ورائه جهنم او بیا به رستو د دی نسی د جهنم اور وي که تاسو خیال کړي که نه دا ډېر غټ اور چې بلیږي که نه او هغې ته رشا راغه نو د املاره سړي وسوځوي یا چې د انور ته رشا راغه نو سوځي که نه زر ته دا مخ سړی داسې واړی نو چې دا طرف یې وسوځي نو بیا ته مخ زر داسې واړی دا اړخونه ورته بدلی را بدلی نو دلته کې الله پاک د رشا خاص طور ذکر کړی دی که نه وی بیا الله پاک فرمایل چې من ورائه جهنم د دې شاته به جهنم وي او مخې ته به تپوس کېږي او دا شاګانې به وروستو رسوځي او چې څنګه ورته حکم وشي چې ور واچوئ نو بس
پرشتي بولدا سي او دکور کې ورو بیا ورځي او بیا بس چلو کې الله پاک فرمایي داینه پس ويسقى من ماء او اسکول بشي په دای باندې او بو هغه سدید چې هغه د پیپونو د نوونو نه بډکی وي هغه د تکي تورې خټې وي شری او سری او دا پیپان به پکې روان وي او بیا به بلسي يتجرعه دای به دا کوشش کوي چې دا زمونږ د حلق نه ښکته شي دا اوبه هغه اوبه به چېرته ښکته کېږي لکه را ترخه ده وایي چې سړی واچوي او بس سی په پوزه واپس راشي او سی په خوله راشي او څو غورځوي او سی لږه غونته تېره شي ولا یکاد یسیغه لیکن بیا به دی ونسکلی شي دغه اوبه یعنې د دې مرۍ نه به دی دا په کلاو طریقې سره دا نه ښکته کېږي ویأتیه الموت او را روان به وي په دی باندې هغه مرګ دی به وایي چې بس دغه دی مرګ راغو دغه دی مرګ راغو من کل مکان د هر طرف نه دوی ته به داسې دا مرګ ښکاري او داسې به ورته دا مرګ ښکاري مرۍ کې به اوبین ختي لکه چې سړي لري په مرۍ زور کړي وي او سترګې دونه راوتي دي نو دی بس اوس وایي دغه دی مرمه او دغه دی مرمه خو بیا الله پاک څه وایي وما هو بمیت خو نه به راځي دی له دغه مرګ نه به مړه کېږي دی ومن ورائه عذاب غلیظ او د مخکې نه به دی ته غذاب سخت چې کوم دی هغه به د دوی ته مخې ته وي یعنی چې بس هر طرف ته ګوري د عذاب شکل وي او دوزخ وي او بس دا مصیبتونه وي دی به وایي چې بس دغه د مرګ راغو دغه د مرګ راغو د مرګ یاره به ورسره وي د مرګ خو ډېره سخته یاره وي که نه او دې سره خو وایي دا به نه چې ګینې یاره دی به مړه شي چې سړي په لکه یاره خو چې دې نه هغه مرګ راشي نو بس ایله بېغمه به شو نو وایي مرګ وله هم نه راځي الله په خبره ختمه کړه چې بس بیا وله مرګ هم راځي خو دا به دی له عذاب دردناک ورکولی شي په دې طریقه باندې بیا الله پاک فرمایي مثل الذین کفروا مثال دا کسانو چې کافران دي بربهم په خپل رب باندې چې چا کفر کړی دی انکار کړی دی د خپل رب نه اعمالهم د دوی اعمال داسې دي کرامات نشتدت به هغه ایره مو لیدلې که نه په نغري کې چې کومه ایره هغه وشوې او لرګي چې وسوځي او نو وایي چې د دوی اعمال به ټول د ایرې غوندې وي او بیا په ایره کې د ټولو نه سپکه ایره د خلپل وي خلپل پېژنئ دا نرې غوندې شی چې دی دا چې وسوځی که دا موږ ورته شړ مړ وایو شړ واښه ماښه دا چې وسوځی که نه د دې دا ایره داسې بس داسې کو بس الوځي ګوره الله پاک کوم ګهرایۍ سره د دوی د اعمالو هغه دغه بیان کړی دی الله سبحانه وتعالی دا نظار شم او د هغوی د قدرتونو نظار شم او د هغوی د دې الفاظو نظار شم چې الله پاک فرمایي چې اعمالهم کرامات د دوی د اعمال به داسې وي لکه د ایرو نشتدت به چې هغه اوچتوي هوا به الریح یعنی په ډېر شتابۍ سره دا اوچتېږي په هوا سره معمولي غوندې هوا مو لګي نو بس هغه د غري نه داسې او داسې ځي او بیا فی یوم عاصف او چې بیا هغه تیزه سیلۍ او د طوفان ورځ وي نو بس بیا خدا داسې الوزي چې پته یې نه لګي چې په کوم طرف لاړه اوس دا الله پاک ګوره دا مثال څه لپاره ورکوي لا یقدرون نو دی به قادر نه وي مما کسبو په هر هغه څه چې دی کوم کارونه کړي دي علی شیء معمولي غوندې څیز څنګه چې په دغه ایره چې په دغه نغري کې په یو تیزې هوا سره راشي او دې کې اسم پاتې نشي او
او پته ونه لګي چې په کوم طرف دایره لاړه. دی که ډېر ښه اعمال هم کړي وي په دنیا کې نو دا به هم د دی په کار نه شي او دی ته به هغه هم ښکاره نه شي. ولې چې کفر سره ښه عمل کول بېکاره دي. چې ایمان دې نه وي ډېر نیک کارونه وکړه، خلکو سره هم نیکې وکړه، مفت پیسې هم تقسیم کړه، کویان هم وکړه، پلونه هم جوړ کړه، خلکو له خوراکونه هم ورکړه، خو دا ټول به هر څه تانه لکه د ایرو غوندې والوځي. ولې چې عقیده د کفر ده. دلته به له خدای پاک د هغې بدله درکوي، نور دولت به ته میلاویږي، ښه ایسیګانو کې به پراته د دې ځای د ګرمۍ او د یخنۍ به لږ بوټي تاسو ته آرام میلاوي. ولې چې الله پاک وایي د چا احسان ګوره د هغه په بدیګانو باندې که یو کافر نه دی، کافر هم پې زړه وسوځوي که نه، الله پاک به هغه هم د دې بدل ورکوي. ولې چې آخرت کې د هغې حصه نشته. دا تاسو چې نن ګورئ چې امریکا، جاپان یا څومره غیر ممالک والا خلک دي او هغوی په مزو کې دي، نو دوی له خدای پاک د دولتونه ولې ورکوي؟ خیراتونه هغوی ډېر زیات کوي. سیلابونه راشي دلته هم تاسو له اوړه او دغه رالیږي که نه رالیږي دله جنډه هم پې خپله ویستي. هسې خبره درته کوم جنګونه چې چېرته وشي ولې په فلسطین باندې ښه بمباري وکړه او ویټو یې کړو هغه دغه قرارداد چې هغه مسلمانانو مصر او وغیره نور ټولو ملکونو پیش کړو نو هغې ویټو کړو، ختم یې کړو. وایي پرېږده چې روانې په دې باندې بمباري. نو چې خیل اتار کړو نو بیا وایي چې کله بیا وی منله نو بیا څه وایي اوس به یاره مونږ د دوی آبادکاري به کوو، آبادکاري به کوو، بلډینګونه وله جوړو، دوی له هسپتالونو کې امدادونه ورکوو، دا امدادونه وله وررسوو چې دا زخمیانې زر زر ښه شي دغه شي. اولې په چاړو وریبه او ښې دغه که مړه رامړه که او دغه یې که سزا وله ورکه او بیا وله علاج شروع که. نو دا هغه شی دی. نو دلته کې الله سبحانه وتعالی څه فرمایي چې لا یقدرون دی به قادر نه وي مما کسبو په هغه نیکو عملونو چې کوم دی کړي وي. یا بد عملونه کړي وي، بد عملونو خو ورته دی ته سزا میلاویږي که نه، خو چې کوم نیک عملونه یې کړي وي نو علا شی یو معمولي څیز به هم د دی په کار نه شي، هلته به یې نه په کارېږي. ذلک هو الضلال البعید. او دا هغه ګمراهي ده چې دی پکې پراته دي، ډېر لرې پورې دی پراته دي. دی په خواب و خیال کې هم نه راځي چې موږ په ګمراهۍ کې دې ته لرې ګمراهي وایي. چې د یو سړي په ذهن کې هم نه راځي چې دا زه غلط کار کوم، هغه وایي دا زه ښه کار کوم. هندو ته ته ووایه که نه، هغه وایي چې بس زه بس هم او مسلمانانو پورې خندا او ټوکې کوي. اوس الله پاک فرمایي علم ترى آیا نه ګورې ته ان الله بېشک الله چې دی خلق السماوات والارض چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکې بالحق په حق سره. ان یشاء که چېرې غواړي الله سبحانه وتعالی یذهبکم نو بوبځي تاسو ویأتي او رب ولی بخلق جدید نور ستاسو په ځای مخلوق نوې. اخو یو سلسله روانه ده په مزه خو یو سلسله روانه ده. ګوره ماشومان پیدا کېږي، ځوانان ته جوړېږي او بوډاګان فنا کېږي، روزانه د مړو د اعلانونه کېږي. دا یو سلسله خو روانه ده. خو بعضې وخت کې الله عذاب چې راشي، زلزله، سیلاب وغیره، نو پای کې एकदम ډېر خلک مړه شي. لکه اوس کرونا چې راغلی ده نو په زرګونو خلک روزانه مري. نو دا هغه دغه چې دا زاړه چې کوم مضبوط خلک دي، مالدار خلک دي او ډېر اوچت او طاقتور خلک دي، هغه د کرونې راوغورځول او هغه لاړ قبرونو ته. نو کوم خلک راغه هغه نور هلکان راغه او هغوی چې کوم دی نو هغه ځمکه سنبال کا. دا هغه عذاب دی چې دوی په خواب و خیال کې دا خبره نه راتله چې مونږ به مرو او دې قبر ته به ځو. نو دلته کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې بخلق جدید الله پاک به نوي خلق راولي. نو داسې هم کېدی شي چې ټول الله پاک په یو ځای هلاک کړي، خو بس الله سبحانه وتعالی د خپل حکمت مطابق کارونه چلوي. وما ذلك على الله بعزیز. او دا کار په الله باندې څه مشکل نه دی.
الله پاک ته دا کار څه مشکل نه دی چې ټول په یو ځای فنا کړي او نو ډېر پیدا کړي. بیا الله پاک فرمایي وبرزو او مخامخ کېږي به دی لله الله په حضور کې جمیعا ټول په یو ځای. فقال الضعفاء نوایب دا کمزوري خلق چاته وی للذین استكبروا هغه کسانو ته چې کوم تکبر والدي مشران دي پیسو والدي او چودران دي خانان دي سرداران دي دوی تبع کمزوري خلق وای سبوی ورته الله پاک فرمای ان كنا مونږ چې لکم تبعا تاسو تابعداري وکړه تاسو تابع په دنیا کې. فهل انتم نو آیا تاسو چې مغنون عنا اوس به زمونږ د عذاب لږ لرې کوي ای تبع راشي ټول که نه څنګه دنیا کې چې د یو سړي ضرورت راشي نو MNA MPA پسې لاړ شي که نه یا د کری خان چودھری پسې لاړ شي سردار پسې لاړ شي جی نو دلته کې الله پاک فرمایي چې دوی به آخرت کې هم دا عمل وکړي نو دوی باندې چې کله دا عذاب راشي نو دوی به خپلو مشرانو له ورشي او ورته وایي چې مونږ خو ستاسو تابعداري په دنیا کې ډېره کړې او تاسو مونږ ته ډېر باغونه خولي چې ما اسم نشته او راځئ او پلانکې دی او ډینګان دی اوس په مونږ د عذاب راغلی دی نو زمونږ نه به د عذاب لرې کړی شي نو من عذاب الله د الله د عذاب نه ومبچ کوي من شی څه معمولي غوندې کبې خو به پکې راولئ که نه ځه نو هغه ورته څه قالو دی ورته وایي لو هدانا الله وایي که چېرې هدایت کړی وی مونږ ته الله سبحانه وتعالی لهدیناکم نو مونږ به تاسو ته هدایت ښولی مونږ په خپله ګمراهانو نو تاسو به څه په نیکه لار راوړولي وایي مونږ په خپله په بدو ردو سرو او د بوتانو عبادتونه مو کول شرکیات مو کول او غلط کارونه مو کول چې څه مو خوښ بس همو کولو او تاسو ته مو وایي چې بس کوئ دا ټیک دی نو که چېرې مونږ خو سم وی نو تاسو مو سم کړي وي نو مونږ ستاسو څه مدد وکړو دا یو قسم جواب شو دای د طرف نه سواء علینا ویسو مونږ برابر یو مونږ تاسو خو دلته یو شان دي په اور کې پراتی او په یو ځای کې پراتی نو اجزعنا ویاک مونږه جاړو او صبرنا یا صبر کو دواړه برابر خبرې دي یعنی یو سړي باندې یو تکلیف راشي که نه نو که هغه جاري نو هم پې دا تکلیف نه کمیږي لکه د یو سړي په خپه درد دی په سر درد دی په لاس درد دی څه تکلیف دی هغه ته نو که هغه په ژړا شي ډېره نو د تکلیف ختمېږي او یا دغه نو بیا د تکلیف خو نه ختمېږي په دې ژړا باندې که نه او که وایي بس صبر مې دی پې نو هم بس هغه تکلیف ورته وي نو الله پاک فرمایي ما لنا من محیص مونږ دپاره وایي د بچ کېدو هېڅ لار نشته هېڅ صورت نشته لہذا بس اوس که صبر کوئ او که جاړئ او ته پواړئ نو بس اوس پکې پراته اوسئ او بس اوس وخت تېر شوی دی لہذا تاسو به اوس چې کوم الله سبحانه وتعالی کم تاسو باندې عذاب راوستی دی بس د دې نه مونږ بچ کېږو نو تاسو بچ کېږئ اوس پکې پراته اوسئ تاسو زمونږ داسې خبرې ولې منلې تاسو له خو الله پیغمبران هم رالیږلي وو او هر څه شوي وو بیا د هغې نه باوجود تاسو داسې کار کولو الله سبحانه وتعالی دې مونږ ټولو ته توفیق د عمل راکړي یا الله زمونږ دا ناسته په خپل درګاه کې قبول او منظوره کړي که د دې په معنا او په مفهوم کې زمونږ نه څه کمې زیاتې شي یا الله معافي راته وکړي مونږ نه هغه کارونه والي چې ستاسو د رضا او د لقا او د قرب سبب جوړ شي په مونږ کې په کورونو هسپتالونو کې الله څومره مؤمنان مسلمانان بیماران دي شفایاب کړي څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي د چا څه شی دي حاجات دي د خپل غیبي خزانونه ورته پوره کړي د حق او حلالو د رزق فراغ سبب زمونږ د ټولو په خپل کور کړي وطن باندې وکړي یا الله په زمونږ آبا او اجداد چې څومره وفات شي د ټولو مغفرت وکړي سره ټولو مؤمنان مسلمانانو او یا الله مونږ هم نیکان او صالحان کې زمونږ بچیم او یا الله مونږ ته هدایت نصیب کړي او په آخر کې به دا عظیم الشان کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله